دولسم پارا سورہ ہود کے دا آیات مبارکہ یو کم نوی نظمون نوی درس دے وَيَا قَوْمِ قَوْمَ زَمَا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي باعث نشی فتاسو شقاقی مخالفت زما ان یصیبکم دا چورسی گتاسو تا مثل ما اصابا فمثل دا حغی چرسیدلیو قوم نوح قوم نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او ند قوم لوط علیہ السلام تا سنسل ریب واستغفروا ربكم بخنوا غړی د خپل رب نه ایمان وروړی ثم توبوا الیه او بیا ورته توبه وباسئ د غیر د عبادت او بندګی رینا ان ربی بیشک رب زما رحیم رحم کون کې د ودود او من ساتن کې د قالوا يلودي كافر يا شعيب شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا منغن پویگو پڑیرو مما دهغن تقولو چتیوے ستا پڑیرو خبرو منغن پویگو وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا او بشک موجیو خام خابینو تعالی رفینا پخبلزان کے ضعیفا کمزورے او دیدے کہ علماء کرامو ضعیفا گن مقصدنا او مانا گانی ذکر کری بعض وید ضعیفا مانا و مهینا العیاذ باللہ تاوینو پخبلزان کی مهینا سپکا یا ضعیفا مانا و وحیدا لیس لک جند و اعوان وینو دی کمزور یلی آوازی تالر نسل اخترشتا و ندی امدادیانشتا یا ضعیفا مانا و قلیل المعرفہ فی جنمون وینو منتا پزان کی ضعیفا چرر لک معرفت والے او پا مصالح د دنیا او گور پا سیاست د دنیا نپوئیگی قلیل المعرفت بمصالح الدنیا و سیاست اہلها ولولا رحتک کچرن راستا خاندان و قبلا چدا پا بیدینی کی دلی نور کافر و مرگریو لرجمنا کا خام خواب کانو بمو وشتلیوی او ددی کانو پا وشتو بمتاسو قتل کریوی وما انت علینا بعزیز نیت پمون غالب و زور وما انت علینا بعزیز اے بغالب ولا قاہر نیت پمنظور اور غالب
یا بی عزیز تنی پا منگسی عزت من. قال فرمائلی شعیب علیہ السلام یا قوم زما ارہتوی آیا خاندان و قبیل زما اعز علیکم دیر عزت مند دا پتاسو من اللہ دا اللہ نام آدر تڑیر لو یخکاری دا اللہ نام واتخذتموه او نیولد تاسو دا اللہ او دین دا دی اللہ وراءکم زہریا زان نرستو شات غرزول شویب ایکم دین دا اللہ و پیغام دا اللہ چی می روڑیا خطا سو شات غرزول دے. ان ربی بیشک رب زما بما تعملونا فہاغ جتاسو کم عمل کوئی محیط عالم دے پوہ دے محافظ دے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا اے قوم زما عمل کوئی علی مکانتکم پدی حال ستاسو زما خواسم نمنئی انی عامل زم عمل کون کم دا اللہ دا حکم او دا وحی مطابق سوف تعلمون زرد چپوہ بشیتاسو من یاتی سوک دے چرابش یغیتا عذاب عذاب یخزیہی چرسواب کی غی ومن هو کاذب او سوک دی چی غی درو جندی وارتقبو انتظار کوئی انی معکم رقیب بیشک زمیم تاسو سرد انتظار کون کنام. ولما جاء امرنا کل چراغ له حکم دا عذاب زمونگا نجینا شعیبا نجات ورکرم شعیب علیہ السلام تا والذین آوہاغ کسانو تا آمنوا معہو ایمان روڑو معہود دی شعیب علیہ السلام سرا برحمت مننا فمہربانی سرزمود طرفنا وأخذت الذین ظلموا الصیحة اورانی ولیو حاغ کسانو لرچ ظالمان و مشرکان و الصیحة حیبتنا کی چوے فأصبحوا نگرزیدنیو فی دیارهم جاثمین پخپل کورونو کی پڑمخ ممڑ پراتا کعلم یغنو فیا تابوگن دیڑو سیدری لدی پدی کی علا بعدن خبردار تباہی دیوی لمدین دفارد مدین والو کما بعدت سمود لکسنگ چی تباہی او بربادی واد فارد سمودیانو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَبِشَكْرَ لِقَلِوْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِآيَاتِنَا فَخْفُرْ مُعْجِزَاتُ دَلَائِلُ سَرَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ او پدلیل او حجت خکار سرا چغم ساوا او دا پدی نور معجزاتو کی د ټولو نوازح وا دیده کی بیایاتنا لمراد اغنه معجزیری او سلطان مبین مراد معجزد عصوادا چدا ظاہر وا دیتے سلطان مبین وی الى فرعون فرعون تا وملئه او دا سرداران تا اگر سلطان مبین آیات کیا اغوازح معجزد عصوا و دا امسا مراد دا یاد دین واضح دلائل مراد دی
چې موسی علیہ السلام د فرعون مخ کې د الله په وجود او توحید باندې په پیش کول یا سلطان مبین دیزه کې لغوی معنا لا یعنی سرګند غلبا چې موسی علیہ السلام ته د فرعون مقابله کې په حرم مکه کې حاصل وا الله وجی غالب کول د سلطان مبین نه مراد یا معنی لغوی دا غلب خارا را لګلې فرعون ته وملئه او دای سردارانو ته فتبعوا امر فرعون نروان شوی و غید حکم او د دین او فیصله د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نو خبر او رای د فرعون برشید صحیح او درستا یقدم قومه روان دی بشید خپل قومنا یوم القیامت فرض د قیامت فاوردهم النار وردن نبی کی ورتا لکه فرعون دنیا کې د کفر مشرو نو د دې کافر قوم نه بمخ کی شی ورته به وردن کی وبئس الورد المورود او بد زید المورود چاغیتا ورتلل کی دیشی چې دوی ولا ورزي یا ورد کو ویل کیږي گذر تا بد گذر چورتل کی دیشی ورد غزه توي چې پاغي کې وبو کې سړې ور دن کی د ورد معنا د دخول بئس الورد المورود بد اغا گذر المورود چورتتلل کی دیشی او مراد دې نور دې اے گذر ته خلق دې د فارزي چوبوس کی او خپل جګرونه بیخ کی او اور خو جګرونه سوځوي نو د ورد نه مراد دې کې غبرخه دو بودا بئس الورد المورود دیو جن بعض مفسرین معنا کړي بئس المدخل والمدخول بد زید وردن کې دو چې هغه ته وردن کې دل کې دیشي وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً او ورپسې کړه شو دا غي پسې پدی دنیا کې لعنت و یوم القیامت او فرض د قیامت بم فاغوی لعنت وی بئس الرفد المرفود بعد د عطیا چې دیت کما عطیا ور کړه شوی دا رفد عطیه توي بد هدیه المرفود چې دیت کما هدیه ور کړی شوی دا ذالک دا من انباء القرى د خبرونو د خارونو دا مخکې د مختلفو انبیاء علیهم السلام تفصیلی واقعات داود خبرونو د خارونو نا نقصه عليك چې بیان کوم د دې حبیب پتاسو منها قائم زنید دین اوسم والعربی اے قائم والعربی یعنی چتونشتا کندراتشتا خوسی دن کی پکی نشتا امام قتادہ وی قائمن هاغا هلاک شو او خارون توی ما کان خاویا علی عروشها
چې چتونه روغ دي خواغه خالی پرات دي لکه دیار سمود کې څومره په زورګونو پخې بنگلې دي په غرونو کې خوشیدن کې پکې او تنم نشتا وحشید او بازی دل شوی دي چې راغې اډو ساسرات نشتا کندرم نشتا دیو جنا دا القائم معنا چادا سے کرے العامر چباد دی او د حسید معنی کرے الخراب چی ویران دی وما ظلمناهم ظلم نو کرے منفاغوی ولكن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کرے پخپل زانونو په سبب د کفر او گناهونو فما اغنت عنهم ننو دفکڑے دوین آلہتهم اللتی خدایان و معبودان دوی هاغا یدعون من دون اللہ چدئی برابل الما سواد اللہنا من شئن ضربر مشکل جنو دفکڑے لما جاء امر ربک کلچ راغلو حکم دا عذاب درفستا وما زادوهم او نیو زیاد کڑے دویتا غیر تدبیب سیوا دتاوان و حلاکت نبلشے نیو زیاد کڑے دویتا غیر تدبیب اے غیر تخصیر علاوت تاوان نبل شیب یاد دا پمانا دا حلاکت امراضی وکذالک او دارنگ دے اخذ ربکا رانی ولد ربستا اذا اخذ القرآن کلچرونی سخارن والو لرا وهي ظالمتن وحال داد جرا خارن والظالمان مشرکان وی ان اخذه علیم شدید بے شکرانی ولد اللہ دردناک و سختی لکہ حدیث دا مسلم شریف اور ترمذی شریف کے راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اللہ ظالم تا مہلت ورکی حتی اذا خذہو لم یفلتہو وجروینی سنو بے پریزنا ان فی ذالک بیشک فدیکی لآیتن خام خائبرت دے لمن دہاغ چاد فارا خاف عذاب الآخرہ چیریگی دا عذاب دا اخیرتنا گر آیات کی یو عجیب انداز کی عبرت ذکر کئی اے دا دنیا خودار دنیو ندے بلکہ دار دا عمل نے نچے دلتا دا شرک و کفر و گناہنو دا وجن داسینی والکئی لقد نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا لوط علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام قوم رونیو ندا خود نیو زین دے چید نیو پزے کی بے سنگ نیولوی نو پدی اعتبار آیات یولوی عبرت دے وی دادار خود نیو ندے دادار دا عمل نے دار دا جزاو دنیو خو خیرت دے نو چی دل تدا سینی والکئی چی دنیو زین دے چی دنیو پزے کی بے سنگ نیولوی ان فی ذالک بے شک پدی کی چی دا دنیا کی دشمنان دا دین رونی ول لآیتن خام خائبرت دے لمن خاف عذاب الآخرہ دا ہر غچا دا پارچی علیگی دا عذاب دا آخرتنا ذالک یوم مجموع له الناس دا آخرت یورز دا چرا جمع بکریشی دیتا طول خلق
وذالک یوم مشهود او دا یو ورځ دا چې گواہی بوکړي شي پاغي کې پیغمبران علیهم السلام بگواہی کی یا مشهود حاضر بکړي شي دې تنیک او نافرمانا وذالک یوم دایودا سورزنا مشهود چې حاضر بکړي شي دې تا اغنی کو بطول وما نؤخره او نرسلكم من دارس الا لاجل معدود مگر د پار دیو نیټه معدود چې هغه معلومه د مونږ او بل چاله پته نشتا یوم یاتی فکمر چراب شدا ورز لا تکلم نفس اصل کی لا تکلم یوته تخفیفا حذف کړه خبر بنشی کوله او نفس الا باذنه مگر په حکم او اجازت د الله خبر بنشی کوله او نفس الا باذنه مگر په حکم او اجازت د الله چې الله چاته اجازت نی کړي نو څوک به خبرې نشي کوله او دا سیات رسم راضی وهذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون واذا داسر از دای بخبرې نشي کوله او نبدوی ته اجازت شي چې عذر غني پیش کی اباظ مقود قیامت کې به خبرې کوي ځکه وی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون يوم لا تپوشون بك يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها ارسوک بدزان د طرف نه جنگي فمنهم شقي نزن بدای کی بد نصیب وی وسعید او زن بنصیبدار وی نیک بخبئی فاما الذين ارجاغ کسان دی شقو چغی بدبخت او بد نصیبو ففي النار ندیب فعور کیوی لهم فيها زفير دید پار پدی کی زفیر دخرغن تی آواز بی ابتدائی وشهیق او انتہائی آواز بی تیز آواز پشان دخربانی نو زفیر دخرغ پکلار آواز توی اغا ابتدا کے پکلاری او شهیق دخرغ بلند اوچت واستوی یعنی دیب دخر پشان پدی کی چغوی اللہ پناہی تراکے او د زفیر او شهیق نور معنا گانے علماء کړي امام ابو العالیوی زفیر اغا واستوی چې د سینې نه او شهیق غیتوی چې د حلق او د مرۍ نه امام زجاج وی زفیر وی آغا سخت زیرگوتا وی یا زفیر وی اخراج النفس اسویلی تا وی ایدید پارپ دے کے اسویلی بوی سخت اسویلی بکئی افسوسن بکئی یا مانا غوچ ابتدا کی مواورد زفیرن قطع آواز ابتدائی بی پشان دخر و شہیق اوچت و بلند آواز بی پشان دخر خالدین فیہا میں شبی دی پدیور کے ما دامت السماوات والارض
ترسو چې همیشه به اسمانونه او ځمکې د هغه جهان اے د اسمانونه او ځمکې خو به ختم شي د دې په ځای به الله نور اسمانونه او ځمکې راولي نو دا اسمانونه او دا ځمکې ته نه دي مراد ما دامت السماوات والارض ترسو چې همیشه به وي اسمانونه او ځمکې د هغه جهان دا خو بارس ختم شي لکه وګورئ تاسو تفسیر د فارس سوره انبیاء وګورئ دا اسمانونه او ځمکې والله ختم کی ولسم پارکی سوره انبیاء راځي او آیات دا وګورئ او سلسلورم نمبر یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب یوم غورز را یادک نطوی السماء چروبن غاڑو منگا اسمان کطوی السجل فشان دراغن خنران غختو دکاغز للکتب دپارا دفازت دلیکلو لکه کاغذ لیکل راتاو کی یو کس ددا سے اسمان برون غاړو الہ العالمین فرمائی یعنی دا اسمان بختم کو دارنګ ګورئ ورپسې دې راځي سورہ ابراهیم ګورئ دا اسمانونه او ځمکې بختم شي اتم سلوختم آیات ګورئ د دې 14 پاره په آخر کې سورہ ابراهیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فکمرس چې بدلی بکړې شي د ازمکه غیر الارض بغیر د دې ازمکونا د ازمکه به بالکلی ختم شي او د دې ذات به بدل شي بل ازمکه والله راولي والسماوات واسمانون بم بدل کرشی وبرزوا لله الواحد القهار اور سرگن بشری اللہ تا چی کیو دے القهار او زور ورده دارنگ گوری سورہ زمر سلیدشتم پارکے چی دا اسمانو نظم کی بالا ختم کی آیات گوری داغی سلور او یایم نمبر سلور او یایم نمبر آیات گوری سورہ زمر وقالوا الحمد لله الذي وائب جنتیان حمد ندی خاص اللہ غلا لرا صدقنا وعده چرشتنی کا منصر وعدا اے منگے را پورتکو دوبارہ جوندی کو اجر و ثواب راکو و اورثن الارض منگتے پمیراس کرا کزمکد جنت دین داد موجود ازمکن دا مراد الارض نا مراد زمکد جنت تا نتبوأ من الجنت حیث نشا زینی سمون د جنت نکم زی چه مخخشی فنعم اجر العابدین نسخ د اجر دامل کونکو نگولا دا اسمانون او زمکی وسشی دا بختم شی او د دې په بنور اوسته شي زکوي ما دامت السماوات والارض ترسو چې امیشوي اسمان او زمکه د هغه جهان دایب په اور کی وی او دا اسمان او زمکه به ختم شي او دا غز اسمان او زمکه بوي ما دامت السماوات والارض ترسو چې همیشوي اسمانونه او زمکه د هغه جهان الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوښ شي درفستا
دا استثناء مخکدر تفیر و سورہ انعام کی یوصل اتوشتم آیات کی التا مختلف جوابنا منگا کریو نو دے استثناء دے دے کہ هاغا مقصد نزیم الا ما شاء ربک مگر هاغا چستاد رب خوخشی او دین داغیر علاوہ علماء دیده که نور اقوالم ذکر کنی الا ما شاء ربک اے من تاخیر قوم عن ذالک مگر آغا چه خوخ بشی درفستا درست کول دیو قوم دینا درست کول دیو قوم دینا دین داده دا استثناء دا عصاتون دا مگر آغا چه خوخ بشی درفستا اے گناہگار مومنان مسلمانان دیو پور کی دی نو دیبا میشنی دیبت رابار کی ذکر دا شقو عامو دغی کافرو او گناہگار مومنان دوارو دفارا ای برابر شي او د خپل ګناه سزا ورته ملاو شي یادی کې دا استثناء د زفیر او د شهیق نا الہم فیها زفیر و شهیق د دایب پدې کې پکلار आवाज وی پشان دخر و شهیق غټ आवाज وی پشان دخر الا ما شاء ربک مگر اجستاد رب خوشی نو بیا بد زفیر او د شهیق په نور انواع د عذاب وی نور انواع د عذاب وی او یو وجه آیات مبارکه کې دامدا یو وجه آیات مبارکه کې دامدا الا ما شاء ربک مگر آغا چستا درف وخشی نور بم بیتا عذاب سوا کی ان ربک بیشک رفستا فعال لما یرید کون کے دے هاغل رچ خوخشی ایسی چی خوخشی نستعرب آوکی واما الذین سعیدوا ورچا کسان دی چی نک بخکڑی شویو ادا گورد قرآن غلوی آداب دی شقو کی د شقاوت نسبتی دغه بد نصیب تو کو ذکر د بد کارونو نسبت الله ته ادبن کیږي اگر چې ټولو خالق الله نه او سعیدو کی د سعادت نسبت الله ته کو هر چا کسان دی جنې بخکړي شوی بای ففل جنت ندیب په جنت کی وی خالدین فیها میں شوی پدې کی ما دامت السماوات والارض ترسو چې به شوی اسمانونه او زمکه دا غجهان الا ما شاء ربک مگر هغه چې ستاد رب خو خشی نو وقتن فوقتن بدویتا الله نعمتنا سوا کوي عطاءن اے اعطاهم ذالک عطاء ورب کی دی داتا دویت دا ورکول غیر مجزوز نبی دا کٹکڑی شوی دیکی کٹکی دل بن رازی فلا تکنو مکیگا فی مریت الپشک مما دا غصن یعبد هاولا چه عبادت ورتکوی دا مشرکان ما يعبدون عبادت نکوی دوی الا کما يعبد آباؤهم مگر لکسنگ چه عبادت کولو مشرانو دوی من قبلو دین مخی و انا بیشک منگا لموفوهم
خامخا پورو ورکو دوی تا نصیبهم اغیساو برخد دوی غیر منکوس چی اس نمگڑتیا بپکی نوی او دیده کی نصیب نہ مراد یا خو نصیب در رزق نے اللہ کم رزق لکلے ندا بد اخلاصی علب الہ العالمین رانسی یا نصیب نہ مراد غی صد عذاب دا ولقد آتینا بشک ورکلو منگ موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام تے کتاب فاختلف فیہ نے اختلاف کرشو پاغی کی نو حبیب کتاسو نبی کتاب در کو دشمنان پک اختلاف کئی نو تاسو پریشان کی گئی ما ولولا کلمتن کچرنوے غحکم سبقت چروان دی تیر شویدے من ربک د طرف درفستانا چی اللہ دا ہر چا عذاب قیامت کا رسل کئی لقضوی بینہم خامخا فی صلب کرشو و پمند دوی کی و انہم او بشک دوی لفی شک خامخا پشکینی منہو دین مریب کلک شک دے لالا پشک واکی کی و ان کلن لما لیوفینہم ربک اعمالہم او یقیناً دا ټول لما لیوفینہم خامخا پورور کی دوی طرفستا اعمالہم بدلی دا عملون دوی انہو بما یعملون خبیر بے شک اللہ پاغچ دیکم عملون کئی خبیر خبردار نے فاستقم کما امرتا نو حبیب پدی دن بانے دا سک لکو مضبوط درے گا لکا سنگ چتا ستا حکم کھڑشوے دے او دی استقامت ما ناگانی مخک در تطیری وی سورہ فاتحہ کے فاستقم نو مضبوط درگا پدی دین او پداوت اللہ کما امرتا لکسنگ چتا سولا حکم کھڑشوے دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ندے ناظر شوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات چی اغد سخوی دی آیات مبارکنا ذکر بعض مرگرو ورطویلیو چه حبیب بودا شوئی حبیب تاسو خو بودا شوئی ند اللہ حبیب فرمائی لیو شیبتنی ہود و اخواتها سورہ ہود او ددی غنت نور سورتن زبودا کم او دیکھ دا فاستقم حکم و امر دے مضبوط درېگا لکه څنګه چې حبیبا تاسو له حکم کړی شوی دی پدی دین مضبوط درېگا پداوت ال الله باندې مضبوط درېگا ندی کې حکم د استقامت دې پټولو اوامر مضبوط درېگا او د ټولو نواهیونو اجتناب وکړه کلکشا پدی باندې تاسو حبیبک لکشی ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہی اشد علیہ من هذه الآیہ امام بغوی معالم التنزیل کی ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی د دین سخیات د الله په حبیب نه د نازل شوه ذکر الله حبیب وی شیبتنی هود ز سوره هود بوډا کم او فاستقم دی کی استقامت د پا قائد او فاعل بانے پا قائد د اسلام کلکشا
او پامالو بانم کلکشا خاص کر خاص اعمال چې هغه رسول د احکام شرعیو دی امت تا او د نبوت غزه مواری دی او دا ستړي ستومانه برداشت کولی دا ستړي او ستومانه برداشت کولی د دې کې ګران داو ولا تطغوا ومن تاب معك او هر غسوق دم برابر پدی دی ندریگی چې توبه است حبیب تاسو سرا اچا چې د شرک نه توبه است او پتا سو ایمان روړې نو هغه تم دا حکم دے ولا تطغوا دینا خوا دی خواکی گئی ما افراط و تفریط مکوئی مت تجاوز کوئی مپک کمے کوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ ولا تطغوا او سرکشی زیاده مکوئی قرآن کے چه د ځان خبر جوړوي چې حلال جوړ کئ حرام جوړ کئ او تاسو تداغي حکم نشوي باج علماء د ولا تطغوا معنا کړي مګډ وډوي توحید د شرک سرا او طغیان خپل ستوي د حد نه تجاوز توي لکه قران کې وای ان لما طغى الماء بیشک مون چ کله چوب د حد نه زیات شوي حملناکم فی الجاریه نو طغیان خپل ستوي د حد نه تجاوز توي ولا تطغوا او د حد نه تجاوز مکوي اے د حد نه تجاوز مکوي انه بشکد الله بما تعملون بصير فهغا چې تاسو کوم عمل کوي بصير لذن کده ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او میلان مکوي هغه کسانو ته چې ظالمان دي فتمسكم النار ورنتاسو تبعور رسیگی اے ظالمانو تمیلان مکوئی ورنعور بدر تو رسیگی ظالمان سوکری نبازی وی مشرکان ابازی وی آیات عام نک مشرکان وی کنور نافرمانی اے کافر دی کفر کئی شرک کئی گناہونا کئی بدعات کئی نتاسو دوین ہجرانو کئی او دویتا میلان مکوئی دویتا میلان مکوئی دویتا تاسو میلان مکوئی ولا ترکنو ادھی کی آغاز مستثناء لے چکل او ظالم داسره چې د ځان او د مال او د حیا بارکی اغن یریږي نو اسی ځان د پس طریقې ساتي او ظاهری ور سره مدارات کې او زړه دې د اغن بالکل متنفر ده بیلان مکوي هغه کسانو ته چې ظالمان دي مشرکان دي نور گناهونه کوي نور ظلمونه کوي فتمسكم النار ورنعور بدر تورسیگی اتاسو تور بورسیگی ظالمانو تمیلان مکوئی اگر د میلان نس مراد دی اے ظالمانو مشرکانو تمیلان مکوئی دی باعمال رازی کی گئی ما یو دادا اے د کافر مشرک پا او د ظالم پا عمل رازی کی گما دویم داد کافر مشرک سر مرگره کی گما ڈل دی والا ڈیرکا او داغد پار جنگی گی سلورم داد مداحنت مکوئی د ظالمان مبارکی
ظالمانو تاسو دای بارکی مداهنت مکوي ورنه وبرسیږي تاسو تور اور بدر تورسیږي. اور آیات تاسو اورید چې عام دي که مشرکان وي او که غیر مشرکان دي، ایک ظالم کافر دے او که ظالم مسلمان دے و میلان ورتم کوا، میلان ورتم کوا ورن اور بدرت ارسیگی. اگر ظالم طرف تا میلان بنکے د مدد او نصرت بنکے د مدد او نصرت نکے ورن دی آیات کی وی اور بورسی. وما لکم من دون اللہ نبی تاسو دفار ما سوا دمدان من اولیاء سوک دوستان ثم لا تنصرون بیاب تاسو سر مدد نکنیشی. واقم الصلاة و پابندیو کپموز طرف النهاری پاغ طرف ندرز کی اید ماسپخین و دمازیگر منزون کوا وزلفا من اللیل او پاوقاتو کی دشبینا دما خام و ماسوتن مسکوا. ان الحسنات یذهبن السیئات بیشک نیکی بوزی ختموی گناہنا. ندی کی گور پینزوار منزون رال طرف النهار کے سرے اول طرف کی سبا شو او بل طرف کی ماسپخین و مازیگر شو او وزلفا من اللیل کی آغی کی ماخام و ماسختن شو. نطول منزون دی آیات مبارک را جمع کری. ان الحسنات یذهبن السیئات بیشکا گنی کئی بوزی گناہنا ختمیے. دیرے کی حسنات نا مراد پنز منزون دی. بعض جمہور مفسرین داوی چې حسنات نا مراد دیدے کی پنز منزون دی. امام مجاہد وی چې نعام دی. ایو سڑے وی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دا ذکر کئی نو دے سر اللہ گناہون ختمی. نگر آیات عام دے پٹولو نیکو کے ہر قسم نیکئی چی سوکئی نو دے سر الہ العالمین گناہون معاف کئی. ان الحسنات بیشک نیکئی یذهبن السیئات بوزی او ختموی گناہون لرا. دی سر الہ العالمین گناہون ختموی او گناہون ختمیگی. ہر قسم نیکی وی مجوی ذکر دے تلاوت دے او تعلیم او تعلم خیولوی مرتبہ لری. دا گناہون ختموی دی سر گناہون ختمیگی. دیو جنا گناہ پس نیکی پکاروی توبہ پکاروی. دی منزونو سرا دی نیکو سر واڑ گناہون اللہ معاف کوي. او دا علماء وی د غټي گناہ د پاره توبه ضروری ده چې سړی توبه وباسي. توبه وباسي د غټو گناهونو نه. ذالک ذکرى للذاکرین. ذالک دا قرآن ذکرى نصیحت دے للذاکرین دپار د نصیحت قبل انکو. واصبر صبر کا فإن اللہ بشک اللہ لا يضيع اجر المحسنین
نبربادوی اجر د خیست عمل کون کو. نګور سو خبرې دی آیات کې راجم شو او ټول دینی راجم کړي. فاستقم کې د استقامت حکم ولا تطعوا کې نهي وا ولا ترکنوا کې بیا نهي دا. اقیم الصلاۃ کې بیا امر دے واصبر کې بیا امر دے. نو ټول دینی راجم کو. فلولا کان من القرون نولنو دا پیڑونا من قبلکم چتاسو نمخ کی تیر شوی دی. اولو بقیت خاندان د طاعت او د دین او د عقل او د بصیرت. ینهون عن الفساد فی الارض چه خلق منع کړي وي د فساد کولو نه پزمکه کې. شرک نا منکرات و ظلمونو نے خلق منع کړي وي. الا قلیلا مگر دا په هر پیړی کې لګیو لګو. دا الا قلیلا استثناء منقطع دا لیکن قلیلا دا په هر پیړی کې لګو. ممن دا غچانا انجینا منهم چې موږ ورته نجات ورکړو دا غوینا. واتبع الذين ظلموا او روان شوي هغه کسان ظلمو چې هغه ظلم کړو شرک کړو ګناهونه کړو. ما دا غص پسې وترفو فيه چې دایل نعمتونه ورکړي شو پای کې. ای د خپل مال او د لذات پسیو دا غین نوزګارې دل. اما اصرفو فی سره آغا چه دی تا نعمتون ورکڑی شو پائے کی. اید دی د خپل اقتدار او د وزارت پا مزو کیو. اغی د چا منکر شکولو آخو د وزارت او صدارت ننوزگاری دو. او کارخانو مالنو آگا سکول آخو د مال نوزگارنو. ای پاس بابو د معاش کی لگیاو د خپل بنگلو د سورلو په لذتونو کیو. اغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریخو وکانو مجرمین هو غی مجرمان. وما کان ربک او ندر افستان یهلک القرى چه هلاک کی خارنا بظلم. دا سیات در تمخکم تیر شو. اول تفاغی کی او دو توجیحاتو آغدیزے کم دی. وما کان ربک او ند رفستا لیہلک القرى چه ہلاک کی خارنا بظلم. اے پدا سے حال کی گری چه اللہ پدوی ظلم کئی یا بظلم پا سبب د ظلم داغی. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ او اهل د دې خارونو د اصلاح کون کیوي. ولو شاء ربک کچر خشوع درفستای حبیبا لجعل الناس خامخ غرزول به خلق امه واحده دل یو په دین د اسلام باندې. اټول په یو دین او عقیده ولا یزالون مختلفین. همیشه بی چې دی به اختلاف کوي په مختلفو بدعاتو خواهشاتو کې. الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې ستا د رب رحم پیوشي. کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی رحمہ اللہ د اکرم رحم الله قول ذکر کړي. ولا یزالون مختلفین یعنی فی الاهواء. همیشه به چې دی به اختلاف کوي په مختلف خواهشات او بدعات کې. الا من رحم ربک هم اهل السنه مگر هغه څوک چې ستا د رب رحم پیوشي چې هغه اهل سنت دي او د سنتو تابعدار دي پر قول او فعل کې. ولذالک خلقهم
ذالک کی اشاره و دی اختلاف یا دی رحمت یا دی دوار ہوتا او دغه اختلاف او رحمت پاره دی پیدا کړي وتمت کلمت ربک او پورا شوی د فیصله درفستا چستا رب دا سی فیصله فرمایلی لا لام لانا چې خامخالا وي دکم بجهنم من الجنة پیریاننا والناس اجمعین او د خلق طولنا وکلن نقص علیک او د طول نقص علیک بیان کړه دې مون بیان کو مونږ حبیب پتا شو من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو ما هغه نثبت به فؤادک چې مضبوط او داغه پزری فؤادک زړستا استا سوزړ په مضبوط او ما نثبت به فؤادک مضبوط او پاغه زړستا وجاءك في هذه الحق اور اغله د تاسو ته په دې صورت کې د حق بیان نا وموعظه او نصيحت وذكرى للمؤمنين او دا یو یاداش د فرد مؤمنانو وقل للذين او فرمایا کسانو تلا يؤمنون چیمان نساتی اعملوا على مكانتكم عمل کوي پخپل طریقې او پخپل حال زما سم نه منئ ان عاملون بیشک منغم عمل کون کیو وانتظروا انتظار کوي ان منتظرون بیشک منغم د انتظار کون کو نیو کعب الاحبار بوی خاتمت التورات خاتمت هود وی تورات شریف اختتام سنگو پائی کی کمی خبری وی لکد سور هود پا آخر کی چیری داخیرن آیات د سور هود داد تورات خاتمہ وا وللہ خاص دا اللہ دفارا غیب السماوات والارض علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو دې ایک هغه کې خزانی دی او پټ کم سيزونه دي د دې علم د الله پورې مختص ده ویلیه یرجع الامر او دی الله ته واپس کی دي شکارونه كله ټول فیصله الله ته واپس کی دي شي فاعبده نیوازی دغه لا عبادت او بندگیو کا وتوکل علیه او بر وساو اعتماد کپد الله وما ربک او ندرفستا بغافل خبرا عما تعملون دا هغه نچتا سکم عمل کوي سورہ یوسف د قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا د قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا دا سورت دولسم سورت تے او مکی صورت دے نازل شوه دے پس د سورہ ہود نا او دا په نزول کې 53 نے او دا ود دی صورت د اثبات کئ د سلور مسائلو یو دا چې عالم په هر یو شی الله سبحانه و تعالی نے او دا نور مقربین دی په علم غیب او په غیب پوهینا مگر چې الله ورته سوهی کړي اګوره که څوک په غیب پوی دی نو یعقوب علیہ السلام د بچو د غلط مشورې نه خبر شوه
چې یوسف علیہ السلام د وجلو اراده کړې او یعقوب علیہ السلام ته پته نه وا اوی کوئی تار تا او کویا شرم خانو خړو او یو سو میده کې په کوئی کې پروت دی او یعقوب علیہ السلام ته پته نه لګیدا بیا د کوئی نه رويستو او لاړو مصر کې بازار کې خرشو او یعقوب علیہ السلام ته پته نه بیا په شاهي خاندان کې بیا په سور مشکلات او جیل کې والد ته خبر نه بیا ګور بادشاہ شو او بیا یعقوب علیہ السلام خبر نه ده چې دومره لوی شان وال نبی د خپل بچی د احوال او حالات نه خبر نه بل بسو عالم الغیب شي چې داوی کوي چې ز په غیب پوهیږم او ز نقطو روم او غل رو باسم او ز کوډي تعویذ رو باسم دیم صورت کې دا مسله را چې متصرف او اختیارمند د نفع نقصان صرف یو الله دې ایک دبل چا پلاسو کی فوق الاسباب نفع و نقصان میں نو یعقوب علیہ السلام بخبل بچی تا نفع رسول وا او درود تکلیف نه به بچ کړي وے او بچے به د جیل د تلو نه بچ کړي وے او دریم پدې کې صداقت د رسول صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله حبیب یوسف علیه السلام او درود اټول واقعیا چې بیانې دای خپل ته نا موجود نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دای د الله پیغمبر دی او سلورم صورت کی تسلی د نبی کریم علیہ السلام تا چې زما پیغمبر یوسف علیہ السلام ورونو تنگ کړو تاسو خپل قوم ورونو تر ګرانو مکی والو تنگ کړی لکه څنګه ای په خپل کړو سومان شول او د یوسف علیہ السلام روان دی ملامت شول داسې بدیشتو مانشیو ملامت بشی نو صورت کې دا سلور مسائل تفصیلا ذکر کړي او دین علاوه دا صورت په نور ډېرو مسائل باندې مشتمل ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را اللہ فمراد دی بانے خفوہی الف لام را اللہ دی فمراد و مانا بانے خفوہی تلک آیات الكتاب المبین دا آیات ند کتاب دی المبین چو واضح کتاب دے المبین واضح دی او پدې کې د حلال او حرام او د الله د حدود د احکامات دا غي بیان شوه دي دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې هغه کې حلال او حرام او حدود او احکامات بیان شوه دي ان انزلناه بیشک مونږ ورالې غلې د مونږ دا کتاب مبین قرآنا قرآن عربیا فواضح جبکی او قرآن فمانا د مجموع نمرازی ذکا قرآ یقرأو فمانا د جمع کی دوم رازی بعض علماء قرآنا منصوب د بنابر حال یقینا منچیورا لے گلے مددا کتاب قرآنن جمع کڑے شوے عربین فواضح جبکی لعلکم تعقلون دیر پارچ تاسو عقل کئی او پو شید دی پمانا گانو او دی کس چیس دی داغی فهم در تحاصل شیب
نحنو نقص عليك منگ بیان کو حبیب پتاسو نحنو نقص عليك منگ بیانو تاسو تا احسن القصص دیر عجیب د بیاننا قصص بمانا د بیان نے اعجب القصص دیر خیستا وجیب د بیاننا او گر دیتا احسن القصص وی داغی وجه علماء کرام مختلف ذکر کری چه دا دیتا اولی احسن القصص وی دیر خیست د بیان او دیر عجیب د بیان نو دا احسن القصص علماء کرامو گنی وجه ذکر کری دی چه دیتا دا احسن القصص اولیوی بعض علماء وی یو خدا پا قرآن کی دا ٹھولو نوگدہ کی صدا او ډیر خیسته بیان نے او دی کی تراغسلو آیاتونو پوری دی یوسف علیہ السلام تاریخ بیان کړي نے دی یوسف علیہ السلام تاریخ بیان کړي نے او دی تا احسن القصص پدی اعتبار باندې وئی احسن القصص دیتا پدی اعتبار وئی چوئی نشتا دا قرآن کی یو کیسا چی اغد متضمن وی پا دمر عبرتنو حکمتنو سمر چی دا کیسا پا حکم و پا عبرتنو متضمن دا ذکر دا صورت پا آخر کی وئی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بشکشت دے پا بیان دی واقعات دی کی عبرت دپار دخاوندانو دا اقلنو او دیتا احسن القصص دی وجنم وی یوسف علیہ السلام سمرخ کلی معافی کری و درڑونا او دائی پا تکلیفنو بانے صبر کڑیو او رستو یا غیتا معافی کری و چه ملاوشول و الى تسریب علیکم اليوم پتا سونن ملامت یا نشتا او درے ما وجد آدھا ویدیتا احسن القصص زکوی دیکی ذکر دا انبیاء علیہم السلام نے ذکر دا صالحینو نیکانو نے ذکر د ملائکو دے ذکر د شیاطینو دے او ذکر د پیریانو انسانانو دے ذکر د زناورو د مارغانو دے او دی کی سیر د ملوکو دی اے د بادشاہانو سیرت دے او دی کی ذکر د تجارو دے دی کی ذکر د علماء دے ذکر د جہالو دے او دی کی ذکر د سړو دے او ذکر د زنانو دے او دا غی هیلی او مکرون قرآن ذکر کړي اپ دی صورت کی ذکر د توحید دے او پدی کی فقہ دا پدی کی سیر دی اپدی کی تعبیر د رویا دے اپدی کی سیاست شرعیہ دے اپدی کی معاشرت بیان دے او تدبیر د معاش دے ذکر دیتا احسن القصص وی او یو سلورم وجد آمدی کی ذکر د حبیب او د محبوب نے او دا غی سیر ذکر کری دی ذکر علماء وی احسن پمانا دا اعجب دے او دیتے احسن القصص ذکر وی چی لئن کل من ذکر فیہا لأن كل من ذكر فيها كان مآله والسعادة پدی کی جسو کم ذکر کری نو معال دا غی سعادتو لکہ یوسف علیہ السلام تو گورا او والدین تے گورا رونو تے گورا
بادشاہ لو ګورا او هغه چاله چې د خوب تعبیر استشو هغه غوالو ګورا د ټولو انجام هغه خیر طرف تو نو پدی اعتبار دیتا احسن القصص وی او نور وجه علماء کرام ذکر کړي چې دیتا د دی وجه احسن القصص وی د دې دومره وجوهات د وجنه و قران حکیم کې دې تسوي دې ته احسن القصص وی دې ته پدې اعتبار احسن القصص وی ایوې دا صورت مشتمل په حاسد او په محسود باندې اے حاسد حسد کون کی توي محسود چې چا سره حسد کی او دې کې ذکر د مالک دی او د مملوک دی او دې کې ذکر د شاهد او د مشهود دی او دې کې ذکر د عاشق او د معشوق دی دې کې حبس دی جیل کې بندیدل او اطلاق د اخلاصیدل دې کې خصب او جذب دی ادی کی د روړی بیان دے نو دی کی د کال د آبادی بیان دے ادی کی ذکر د گناہ دے او داغی معافی دا ادی کی فراق او وصال لے اپدی کی ذکر د بیماری او د صحت دے او پدی کی ذکر د ذلت او د عزت دے او دی کی داوی چې صبر مفتاح الفرج دے د هر مصیبت د پار صبر چا بيد د دې مصیبت نه د خلاصې دو نو پدې اعتبار باندې دیتا احسن القصص وی اے پدې اعتبار دیتا احسن القصص وی نحن نقص عليك مونږ بیان کو حبیب پتاسو احسن القصص اغدیر عجیب د بیاننا بما په سبب د هاغي او حين الیکا چې وਹੀ کړي د ممتاز ته هاذ القرآن د دې قرآن وان كنت اگر کوي تاسو من قبله مخکې د دې وਹੀ کولنا لمن الغافلين خام خادنا خبرنا دا واقعا پسو حصو مشتمل دا پاغی کی اول حصہ دا اول دی واقعا سو یوسف علیہ السلام خوب کتو اذ قال یوسف یاد کا وقت فرمائلی یوسف علیہ السلام نے ابی خپل والد تا یا ابتی والد محترم زما انی رأیتو بشکد چما کتلی احد عشر کوکبا یولستوری والشمس والقمر ونور اسبگمی رأیتهم لی ساجدین کتلی مدیدا چما تسجد کون کی دی دامی کتلی دی چی ما تسجد کون کی گردہ رئیتو پدی کی مقرر کو نوجد تکرار پا آیات مبارک کے سلام نبازی اہل علم و مفسرین وی داول تعلق د ذات سره او د دویم تعلق د حال سره وَإِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ما کتل د ذات دیول سستورو د نور سپګمای او رأيتهم کی وای قتل می د حال د دوی پدا سے حال کی میو قتل چې دای ما ته سجده کولا نو رأيت اول تعلق د دی مذکور او سیزونو د ذات سره او د دویم رأيتو تعلق د دې د حال سره دی
یا وجدا د یوسف علیہ السلام والد محترم توي ما یول استوری او نور سپمئی کتلی دی دارئتهم کلام مستانف دے دایو دستی او سوال جواب کأن اباه قال له کیف رأیتها یا بنیا تب ویگنی والد ورتو فرمائل چه بچیا دا استوری دی سنگلی دلیو ناوی رأیتهم لی ساجدین ما کتلیو دا چه ما تسجدے کولا او درې موجه علماء دا ذکر کړي چې دا تکرار د تاکید د فارله دا رأیتو ثانی د رأیتو اول تاکید ده کله خبر د تاکید او مضبوط والی د فارم مکرریږي قال یعقوب علیہ السلام فرمایلیو یا بنی اے بچی زما اے بچی زما لا تخصص رؤیاکا مبیان ودا خوف خپلنی علی اخوتک خپلرونتا اے دا خوف گردوی تا بیان نکی فیکیدو لک کیدا ورنہ چل بجوڑ کستا د ضرر د پارکیدن سچل جوڑول اگر د آیات ہوئی چه باز خبری اے پردی سکے چه دخل رور نبیم پٹے اے یعقوب علیہ السلام بچی توئی چه وردا خبر دیدا خوب دیرونو تمو آیا دی بستا د ضرر د پارا سچل جوڑ کی ذکر اللہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام دا اللہ نبیو ندری خوب پا تعبیر پویدو چه زماد دی بچی بیولوی شانوی ان الشیطان بیشک شیطان للانسان دپارد انسان عدو مبین دشمن دخکارا وَكَذَلِكَ أَوْدَارَنْگِ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اذا كذلك د تشبیح د پار راضی نو تشبیح دا اے کما اکرمک بالرؤیا فَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ لکه څنګه ته پدا سی خپل خوب لیدو عزت من کې ودارنګ یجتبیک ربک غرب کی تعالی رستارب ويعلمك من تاويل الاحاديث او بخیتا تحقیقت خبرو او بخیتا من تاویل الاحادیث حقیقت خبرو اے دا خبرنا مراد دا امتن خبری دی او دا اللہ دا اسمانیو کتابنو خبری دی او دا خبرنا مراد دلائل دا توحید دی نو دا اشارہ و نبوت تا اتاب دا خبر پا حقیقت فوحکی ویتم نعمته علیکا او پورا بکی نعمت خلفتا اتمام دا نعمت سرے تا تا نبوت بدر کی اے پیغمبری با اللہ در کی اگر خوب یولوی شریف حال لے او یولوی مرتبہ دا ذکر اللہ حبیب وی پاتی شوین دی زمانہ پس دا مبشرات نمگر نیک خوب چیو نیک سڑے گوری یاد دد پارے پر سوک گوری وی دی بچل جوڑ کی تا دا پارس چل دارنگ غرب کی تاسو لررفس تاسو او بخی تاسو تا حقیقت دا خبرو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَپُرَبَ کی نعمت خلپتا نبوت بدر کی وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَفَعَلْ يَعْقُوبَ علیہ السلام کما تمہا
لکه څنګه چې دا پورا کړو علا ابوي کا استا پپلار نکبانه من قبل د دین مخکې ابراهیم و اسحاق چې ابراهیم و اسحاق علیهم السلام پاغیبان امدا نعمت الله پورا کړو ان ربک بیشک ربستا علیم حکیم پوہ دے خاوند حکمتنو نے ورداد دی صورت اول عیسیٰ یوسف علیہ السلام خوب کتو او اغا خوب اخبر والد محترم تا بیان کو والد د خوب په حقیقت پوه شو ابشی ته وی ګره خوب دی رونو ته نوې او لکه څنګه الله کی عزتمن کی پدا سے نیک خوب نو الله بتاتا تعلیم در کی د حقیقت د خبرو او نعمت په پتا پورا کی چې نبوت ده تاسو وی عیسی لقد کان فی یوسف بیشک اشتد فواقید یوسف علیہ السلام کی و اخوته او درن دا کی آیات للسائلین نخید توحید او علامات او نخید قدرت دا اللہ او دلائل دی دا اللہ دا حبیب پا نبوت للسائلین د پار د تپوس کونکو سوک چې تپوس کوي نو دې کې د الله د وحدانیت دلایل ني او دې کې د الله د حبيب د صدق او نبوت دلایل ني اذ قالوا کل شویلی ودیرونو د یوسف علیہ السلام په خپل منس کې لا یوسف او خامخا یوسف علیہ السلام واخوه ودد ضرور سک بن یمین احب الى ابینا دا ډیر محبوب دی والد زمون تمنا زمونا اې دې سره زمون په نسبت ډیر مینا کوي ونحن عصبه او مونږ یو ډلیو ونحن عصبه او مونږ یو ډلوي ګور لس کسانیو عصبت یو نواله تر لس پوری توي مونږ یو ډلیو او ټول کار د کور مونږ را غون کړي ان ابانا بشک والد زمونږه لفی ضلال مبین خامخا فساد گئی خکار کده ایګورا ډل مونږ یو کار مونږ سنبال کړي او زمونږ د والد محبت داد یوسف علیہ السلام سره نه اګورا د الله شان دې بچی ټول وی والله د باز محبت پزړونو کې ډېر واچي او د دې محبت وجد او چې دا ماشومانو ای وې د ماشوم دا محبت دا په فطرت د بشر کې الله یې خیر بل د دوی والدم تاریخ لیکلی چې وفات وا نو د مینې محبت یو وجدام وا اگر دا زړه د الله په لاسو کې کله بچی ټول وی خو د یو مینا محبت پکې ډېر واچي ندا معشومان مور موفات وا اوسم د معشوم محبت په فطرت د بشر کې پروت وی دیو جنا یو خيار زنانه نوې چاته پوسو کو چې کم یو بچي ستا ډېر محبوب د تا تناغي وی معشوم تر دې چې لوی شي او هغه غایب بچي تر دې چې د سفر نه راشي او هغه بیمار بچي تر دې چې شفا ورته حاصل شي شفا ورته حاصل شي د معشوم محبت دا پزړه کې ډېر وی دا دواړه معشومانو
دیرونو اقتلوا یوسفا وی قتل کی یوسف علیہ السلام ورکینا او حسد دمر ناکار شین چې دیو ماشوم رور قتلولو ته رونه تیار کل اقتلوا یوسفا وی قتل کی یوسف علیہ السلام او اطرحوه یا غرزوی دے اردون دا اردون نکر ذکر کا چرت پیو شاړز مکه کی چې دا بادین لریوی یخلو لکم وجه ابیکم خالب شتا ستا وجه ابیکم مخدب لارستاسو ابل سو بین چې محبت ور سرو کی نو مجبورن بتاسو سرمینا کئی وتکونو شیبتاسو من بعده پسد دینا قوما صالحین قوم نیکان توبه بوباسی بس توبه بوباسی واللہ بمتوبه قبول کی ویدا دلیل لے چه توبه د قاتل د دی په نسبان مقبول وا ذکر دا قول دی ذکر کړه والله د دین انکار نه ده فرمایله اے توبه بوبا سی او د توبه نفس بتا سو جوړ شي او قوم نیکان قال قائل منهم ویلو یو وین کی دزوینا اے قرآن داغی ذکر نرکڑے چی سوکو نسو کوئی دا یہوداو ادے پا بچو کی مشر بچیو ویلیو یو ویون کی ددوین لا تقتلو یوسفا موجن یوسف علیہ السلام وَأَلْقُوهُ وروائی چوئی وروی غرزوئی فی غیابت الجب پیو ڈرد کچکوی کی اے غیابت الجب ستوئی بعض خمانا کری فی قعریه وغوریه اے پیو کندا ویخ دیو کچکوی کی وروا چوئی و بعض علماء وی غیابت ستوئی اے بعض شاڑ کوئی آگے کی کمبری غنتی جوڑی شی نو داسی د غار پشان دوغو د پاسا کندی پکی جوڑی شی دیتا غیاب وی پڑٹ د کچکوی کی یو تواق وی یو تاغن تیوی پکوی کی دوبو د پاسا ادیتا غیابت الجبز کوئی چپدی کی او شیوی نسترگو نفناوی دی کی او شیوی نو آغا دسترگو نفناوی وی بس پہ اوڈٹ دکا چکوی کی ارتاو کئی یلتقطه بعد السیارتی پور تب کی دل رباز قافلی والا ان کنتم فاعلین کئی تاسو دا کار کون کی وردی دا مشورو کا امام قرطبی وی پدی کی دلیل لے چدارون دی یوسف علیہ السلام انبیانو نا اول دے کارنا او نا اخر دے کارنا زکا انبیاء دا مسلمان دا قتل تدبیرون نکئی لأن الانبیاء لا يدبرون فی قتل مسلم انبیاء دا مسلمان دا قتلولو تدبیرونا و سوچونا نکئی دا مسلمانانو کوئی او غٹا گناہ کڑی وا او توبے ویستا اللہ معاف کل او چی چاسر نقصان کڑی و رو رو والدم معاف کل والدم معاف کل داد سورت درے مہی سلام داد دی سورت مبارک درے مہی سلام مشورہ خوشوا چی بس دے قتلونا خوکوی تبے ورواچو
قالوا ویلو یا بانا اے والد زمونگا مالک سشوی تاسو لرلا تأمنا چی مونگا مالدار نگنی علی یوسف پا یوسف علیہ السلام وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او بیشک مونږ د پاره خامخا د خیر خواهانو نه یو اے مونږ خود دې رور خیر خواهان یو مونږ خود د خیر خواهی لټو اگر یوسف علیہ السلام چې کله د مشوره کوله چې کوی ته ورغورځي نو دغه وخت کې ماشومان دي دغه وخت کې ماشومان دي ذکر ورته یلتقطه بعض السیارہ ذکر پورته کې دلی مگر د ماشومی او دا وای چې موږ یری گزارېګم چې شرمخ به اخري دام د ماشوم پورې خاص دا قالو دی ویلی وی والد زمونږ سشوی تاسو لرا چې مونږه ماندار نګنۍ په بار د یوسف علیہ السلام کې وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او بیشک مونږ دوی د پاره خامخا د خیر خواهانو نه یو ارسله معنا ویلی زمون سره غدن سباتا يرتع دیبد میو په خوراک کې فراخیو کې اے صحرا دا او پاغي کې د میو بوټي دي دیباغي کې فراخه طریقې سره خوراکو کې يرتع معنا ويتسع في اكل الفواكه فراخي بو کی په خوراک د میو کې ويلعب او لوبي بو کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک مونږ د دوی خامخا حفاظت وکړو اگر دالو بدا سینه ویل کنن عبس لوب خلق کئ ذکا عبس لوب انبیاء بچی بھی برقرار نه پریزي وای دې کې لوبونه مراد سدي منډه وال دي د یو بل پیدل مخ کې دلی یا راسونو منډي چې دا پیدل او دا سونو منډه سبا په جهاد کې پکار راځي یاد لوبونه مراد غشي وشتلني خپل نخ په خولني چې سبب د کافر سره پکار راځي داغا بس لوبی نوی ورنبی اب یعقوب علیہ السلام د دین من فرمایلی وا ویلعب لوبی بوکی اباز لوبی اغا بالکل عبادت وی لکتدا سے لوبی کے جزان پہ جہاد د کافر لتیارے منڈی وی او سنو باندیم د منڈو چلز رکھے نخپ خیب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک مند د پارا خامخا حفاظت کون کی بیو قال یعقوب علیہ السلام فرمایلو اچکل بچو ورتدا سے فرمایل یعقوب علیہ السلام ورتو فرمایل یعقوب علیہ السلام ورتو فرمایلی انی بیشک زچیم لا يحزنونی خامخا خفکوی مالرا ان تذهبو به دا چتا سوده بوزئی ای زمان بوزئی نو دا ما خفکئی و اخافو زیریگم ای اکله الذئبو چو بخوری دوی لر شرمخ ایو دا کما سهرا چو آدا دا شرمخانو نڈکوا زکو یریگم چی شرمخ بے اخوری اسوک چوی خوب کتلیو نو علماء و محققینو لکلی چی دا دی خوب لی دو صدا سی دلیل شرعی نشتا نو دا خوب خبرہ اغیر پار دلیل نشتا بلکہ دا عظم کا دا شرمخانو نا ڈکوا
وانتم عنه غافلون او تاسو بددنا خبر یی تاسو د دوی نه بنا خبر یی قالوا ویلو دیرونو لینک له الذئب کچریو خورو دلر شرمخ ونحن عصبت او من یو ډل یو لس مضبوط عنان یو نچې د لسورونو نه اورور شرمخوري ان اذا لخاسرون بیشک من په دغه وخت کې خامخاد تاوانیانو نبیو بس د تقدیر مسئله وا یعقوب علیہ السلام بچے ور سره پریخو دې جن د صورت سلورمای سے شروع کیږي فلما ذهبوا به ارکل شدای بوتل کړو فاغسرا یوسف علیہ السلام بوتلو واجمعوا او دیرا جمشیو ای یجعلوه دا چوگر زیغا فی غیابت الجب فیو ڈٹ دکچ کوئی کے بس کوئی تے ورغرزولو و اوحینا الیہ وحی کڑی و منگا غویتا عباز وی چی وحیو شوی دا دلیل دے پنبوت دا غوی فدغ وقت کے امام مجاہد وی دا وحین الہام مراد دے لتنبئنہم چی خامخا خبر بور کی دی رونتا بے امرہم پدیکار دوی حادا چی داوے وهم لا یشعرون دومانا گانیوی دای نپوی دل گنی چی دتا وحی کی ایدای خوی منکی تا ورغرزولی آوازی دے او دا غی معاملہ دا اللہ سر و اللہ ور سر خبر کولی یا وهم لا یشعرون یو دویم مانا دادا تب خبر ورکی دیرون تچراسی در سروکل وهم لا یشعرون او دوی بتاسو پی جنینا دی صورت کی برباز واقعات علماء و تاریخن ذکر کری او تاریخی خبر د ذوق او شوق د پاروي اے دای دې بوتلو یعقوب علیہ السلام ته کلکی وادي واغسته او دا ګوره ماشوم نه اتاسو له بچو پته د چزما صورت وی سره بینانا نکوګه کیږي روټي ور کوي کتهګه کیږي نو بو ور کوي اگر معشوق نے کستڑے کیږي نو پورته کوي پوګه باندې د دای داوی مخ کی یو پوګ سورولو او بل سورولو او کله چې داوی د نظر نه پناشول نبه سخت خبرې کولی یوسف علیہ السلام تا ادا خوب دای تر رسیدل دا نور کینا او حسد دې خوب د وجن را پورته شویو یا یوسف علیہ السلام ورته سور ظلم د والد نصیحت هیر کو اسور ظلم او غوادم اتکا سور ظلم او غوادم اتکا وਹੀ کړي و مونږ دویتا چې دایته به خبر ورکې پدې کار دوی او دوی بتا پی جنینا حضرت مفسرین تاریخن ذکر کړي وای جبرئیل علیہ السلام دار سره او یوسف علیہ السلام ورونو کوي تور غرزولو الله ورته وحیو کچ زما دا بند دو کرا سنبال کا نو دا غزه دور 30 پرواز کړي یوسف علیہ السلام شو کوي تر سیدو ناغمخ کی پلاسو کرا واغستو اے دا الله بسمر قدرت وی چې الله ملائکو ته دمر وی قدرت ورکړي دمر تیز پرواز یو کو چې دای شو کوي تر سیدل نو حضرت جبرئیل علیہ السلام پلاسو کې اغستو
ادل تماتا ستوی تاریخن علماء خبری ذکر کړي تاریخی خبر مستندینی و د واقع د شوق او ذوق د فاری کوئی نے आवाज ورکوې رونو د هر میت وصیت وی نو زما وصیت واوري دیوی سو وصیت دے ویچرا جمع کی گئی ټول نو زما دا یواز والے یادوي اچ خوراک کوي نو زما لګ یادوي اجسکاک کوي نو زما تند یادوي او کله چې یو مسافر ناشنا ګوري نو زما دا مسافر تیا غربت را یادوي اکل چې یو ځوان ګوري نو زما ځواني یادوي یوسف علیہ السلام په کوی کېو او الہ العالمین ته فریاد کولو روری کوئی کی پر خو دای د نور کلی په نسبت نا وخت کو د نور کلی په نسبت دای نا وخت کو لکه نور کلی په وخت راتل او په دغرز لک نا وخت رالل او د لری لری نه ګور جڑا شورو کا لری لری نه جڑا شورو کا او دا جړې دور پتیز تیز کول چې والد مواوردا عام روت چې سو شول وجاءوا اباهم عشاء يبكون او راغلیو دی والد خپلتا عشاء ماسخوتن يبكون نو جړلې و ہدایات د دې خبر دلیل له چې جړا د یو سړی د صدق مقال د خبرو پرشتینوالی باندې دلیل نه کوي کله جړا تصنعنوي او سچل جوړ کړي وي او د مکر جړاوي وجاءوا اباهم او راتل کړو د خپل والد تا عشاء فوقت ماسخوتن کی یبکون او جڑلی اے جڑلی شپے کا فضان تیار کا فضان بانے تیار کا او جڑلی قالو ویلیوزوی یا بانا اے والد محترم زمونگا انا ذهبنا بشکت لیو مونگا نستبقو منڈ موہلی د نستبقو یو مانا داوا نستبقو منڈ موہلی استباق منڈو توئی او نستبقو دا مانا امنا فاسنو منڈ والی فاسنو سوارو او د جہاد مشمکونو یا نستبقو درم مانا دا امنا مونگا غشی وشتل وترکنا یوسف عند متاعنا او پریخ مون یوسف علیہ السلام دخل سامان زمون سرا امون پاسونو دا سے لری منڈو وحلا فاکله الدئمو نو خڑو غیل رشرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیتاسو تصدیق کون کی زمون فخبرا ولو کننا صادقین اگر کیو منگرشتنی نوی منڈے والی گردا منڈے صحابہ کرام بم والی پیدل منڈے د جهاد د مشق د پارا مسلم شریف کی راغلی د الله حبیب د جهاد نو واپس راتنو نو سلمۃ ابن الاکوع رضی الله عنه ته سړی وای ما سره پمنډو کې مقابله وکا د ذی قرد مقام د مدینه منوره پورې د ذی قرد یو نږدې شه د مدینه منوره ته
نو بس مقابله او کسل سلمت ابن الاکوع رضی الله عنه ته مخ کی مدینه تراغه او دا جلیل القدر صحابی دی وې د بچی اثر منډوالا نو اسنب مخکشو اسم راګي رول نشو نو دې کې نستبقو یاد خو منډوالني یاد اسنو منډلی یاد غشو وشتلی یاد غشو وشتل ته مراد دی وای مونږه منډه والیا مو پریخو نو غرا نشر مخو خړو وجاءوا راتل کړيو دوی علا قمیصه فقمیص داوی بدمن کذبن پوینود درو ایس شی ذبح کړو دی یوسف علیہ السلام نے قمیص استو او اے پوینو کې رنگ کړو اگر وی شیطان گناہ بم دربانے کئی دے خود چا دوست نه پدی گناہ د مقصد دا دے چتاو شرمای نو د شرمولو شیوه پکی پری خوی رستورا روان دی اللہ سورہ فرقان کی وئی وکان الشیطان للانسان خذولا دے شیطان انسان لر شرمون کے اے گناہ چې کوي دیتا شرمای نه چا مرګره نه کله ورلوې غلاو کا هچا ته پته نشتا ورته بابو باسي هیڅ کومنی او غلاو کا اسوره چې پس جګوري غل معلومي نو علماء لیکلي وای دا شیطان خلق له یا غلا غره دې کړي کله درلوې قاتلو کا سوکشته نه ابس توبه بو باسي سورج پس د قاتل پتو لگی کم شیطان چې پتا قتل کو د خلق له حلوي ګور کمیسی پی پوینو رام کو خدا چلی ورته نو خېلو چې کمیس شلوي ځکه کم کمیس کی چې شرمخ بنی آدم خوري نا وسمر زری زری وی د ګنا چلی ورته خېلو د شرمولو هغه کیسه پکې ولا پرې خوا شیطان د چا دوست نشي کېده د هر څوک شرمای چې ويره دا ګناو کی راشه چې وی شرمو وجاءوا على قميصه اورات للیکړو په قمیص داوي بدمن کذبن پوینو دروغ جنو سرا قال يعقوب عليه السلام چې قمیص توکتل چروغ رمنډره قال فرمایلی یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکہ خیسته کړه د تاسو ته بچو انفسکم استاسو دی نفسونو امرن یوکار اے نفسونو در تسخولی دی او شیطان در تس چل خوله فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ادا ور دې برتون ډک واقعیا د شکی سینا ور پیغمبر باندې یو لوی تکلیف راغی او پټولو کې محبوب بچي دې بچو دسترګو نفنا کو نو پیغمبر سوې فصبر جمیل فصبری صبر جمیل نو صبر زما صبر خیستره فصبر جمیل صبر زما صبر خیستره وی بس مال دی صبر جمیل وی ز صبر کم صبر خیستا والله المستعان او الله خاص د دی الله نه مدد غختل شوه دي علامات صفون په هغه چې دا تاسو س بیان وي ور پیغمبر دو صفات ذکر کړ یو وی زما د صبر جمیل وی تکلیف راغی خو زب مخلوق د صبر جمیل څه توي بعض علماء وی مالا شکوا فیها الى الخلق
صبر جمیل دیتا وی چاگے کے مخلوق تا شکایت نی. پیغمبر وی تکلیف راغے خو زما دے صبر جمیل وی زب مخلوق تا شکایت نکوم زب مخلوق تا سنکوم شکایت منکوم او زپدی مصیبت کې د الله نه مدد غواړم. رامو تاسو لموي دنیا د مصیبتونو غمونو زیره نو کوم مصیبت راغې صبر جمیل وکې اکه خلینا دی غړي وړي شورو کې نو مصیبت هم راغې دنیا هم دې خراب شو او آخرت دې خراب شو. اکه مصیبت راغې او غیر الله نه مدد غواړي یو را بلی بل را بلی یو در باندې غم او مصیبت راغې او د ایمان او د عقیدې نم بیغم شوي. وګوره پیغمبر وی والله المستعان خاص د الله نه مدد غوښتل شوی علامات تصفون فهغه چې دا تاسو کوم صفت بیانوي. د دې کې موږ تاسو ته دوا خبرې ذکر کړي مصیبتونو کې به صبر جمیل کې او په مصیبت کې به یو الله نه مدد او نصرت غواړي بل چا تولاغي فریادونه نه کې. دا پنځه مېسه ختم شوا ځکه وجاءوا اباهم ند دې پنځه مېسه شوروا وجاءت سياره دا دریش پګمې حصہ دا سره برابر کې بیا راځي.